سالګری کې کم کټیو ورسره به هغه کارکونکو ته د تهذیب ریډیو سرټیفیکیټس او شیلډ ورکوي چا چې د تیرو و کالونو په ریډیو تهذیب کې خپل خدمات سر تر رسولي دي. نن زما د پاره قدرمنو اردوونکو ډیره زیاته د خوشحالي موقع ده چې زما د خپل علاقې هغه ځوان هغه کس چې مونږ په ویاړ کوو سو چې قدرمنو اردوونکو زمونږ کوم عمر ایم پی ای دی بلاول افریدی صاحب قدرمن اردوونکو پارلیمانی لیډر هم دی زمونږ هغه مونږ سره پروګرام کې ناست دی. د دې نه علاوه قدرمن اردوونکو احمد زیب صاحب څوک چې ایډیشن سیکریټری انفارمیشن خیبر پختونخوا دی او د دې نه علاوه انجینیر سیف الاسلام صاحب څوک چې پخوانه د فاټا لپاره د وزارت داخله ایڈوایزر پاتې شوی دی. دوی هم زموږ سره پروګرام کې ناست دي. قدرمن اردوونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تاسو نن زما په بیک گراوند کې پیټریوټک سانګز بي جی ام اوره نو د 6 ستمبر حواله سره او بیا د ریډیو د دوه سالګری حواله سره تاسو موږ پرونه اوري. زموږ دا خوش قسمتي د قدرمن اردوونکو چې په 8 سپتمبر باندې د ریډیو تهذیب بنیاد ایښودل شوی دی او څنګه چې قدرمن اردوونکو ریډیو تهذیب ټولي قومي ورځې په ډیره خطرې کې باندې مانځي نو نن ورځ زموږ د لپاره ډیره د اهمیت ورځ ده. یو طرف ته 6 ستمبر او بل طرف ته د ریډیو تهذیب و مسالګره نو زه خپل درون میلما جناب بلاول افریدی هر کله اوس تلمشي په خیر الو جی ډیره مننه جی. زه خو اول تهذیب چې کوم چینل دی هغه ته موږ نن د سالګری مبارکباد پیش کوم. ورسره چې کوم د نن 6 سپتمبر چې کوم زمونږ د آرمی چې کوم زمونږ د ځوان کولو بیا هم دغه چې د آرمی کم نور چې کوم زمونږ نور سینیر پوسټ والا چې کوم قربانیانې ورکړي د ملک دپاره هغې ته مونږ هم خراج تحسین پیش کوو په نننۍ ورځ باندې. همدغه شانتې هغه هم د چا نه پټ نه دي دغه علاقې دغه ملک دپاره خاص کر چې کوم د 15 کاله چې کوم پریویسو کوم سخت وخت تیر شوی و کومه قربانیانې دوی ورکړي د کې خو هیڅ شک نشته. نو نن الحمدلله مونږ په دا فخر سره ویلی شو چې مونږ پاکستان آرمی چې کوم دا یو اهم رول ادا کوي د ملک دپاره د ملک خدمت دپاره. الحمدلله دا ملک همدغو بچ کړی دی او لګیا یو مونږ خپل عوام ورسره شانه بشانه هر قسم سپورټ کې ولاړ یو. ډیره مننه. یو ځل بیا هم زه تاسو ته ډیر قیمتي وخت موږ ته وخت راکړلو او احمد زیب صاحب تاسو ته هر کله اوس ترې مشي چونکې تاسو تعلق هم زموږ د هغه ادارې سره چې څوک زموږ په ویاړ کوو نو تاسو ته ترې مشي هر کله وایو. مننه. خوشاله اوسئ. ډیره مهرباني. دا موږ د پر ډیره د عزت د فخر خبره ده چې دا تاسو موږ د پروګرام ته راغوستو او د ریډیو تهذیب ته هم د مبارکۍ خبره ده چې 8 سپتمبر حواله سره د دینن ومه سالګرم پوره کیږي او 8 سپتمبر حواله سره وزدو یم چې دا هغه ورځ ده چې په کومه ورځ باندې د دشمن ناپاکي ارادې زمونږ د پاک فوج ځوانانو هغه خورو کې ملو کړی وي او یوازې دا نه چې هغه ورځ باندې خورو کې ملو شي بلکې راتلونکي وخت دپاره هم دا یو پیغام دی که څوک زمونږ د خورې ته په بده سترګه ګوري نو همیشه دپاره به هغې سره د هغې ارادې به داسې خورو کې ملاویلی کېږي. ډیره مننه. مهرباني. ایډوایزر صاحب انجینیر سیف الاسلام صاحب تاسو هم په پروګرام کې هر کله اوس ترې مشي وایم چې تاسو هم دلته راغلو او نن زموږ سره په د درون محفل کې تاسو هم شریکې. ډیره مهرباني عزرادہ صاحب تاسو ډیره مهرباني چې موږ ټول هم راوغوښتو. زه ریډیو تهذیب ته او د ریډیو تهذیب ټول لیسنر ته ستاسو په ومه کلیزه باندې مبارکي در کوم. جی جی. او زه نن دا هم وایم چې نن یوم دفاع پاکستان دی نو تاسو د ریډیو د ټول میډیا ډیر اهم رول دی کې مونږ نن خپل شهدا ته خراج تحسین پیش کوو پاکستان آرمی ته ټول سکیورټي فورسز ته چې هغې هر وخت شانه بشانه حاضر وي د ملک خدمت دپاره د ملک د حفاظت دپاره. او زه دا هم وایم چې تاسو نشریات زه اورم تاسو هم بالکل د پاکستان د دفاع دپاره څومره هم چې زمونږ نشریاتي ادارې دي نو هغه چې څنګه رول ادا کوي داسې په فاټا کې او په کې پی کې ریډیو تهذیب هم تېرو 2 کالونه
خپل حکومت سره خپل سکیورټي فورس سره د میډیا په لار شانه بشانه ولاړ دي. نو ډیره مهرباني ستاسو چې تاسو یو ډیر اهم رول په میډیا کې ادا کوئ. ډیره مننه. نن بلاول بھائی تاسو تقریبا ټول خبر اوري او دا زما په سکرین باندې اولنې میسج هم تاسو لپاره راغلو. بلاول ته وایي چې ډیر زیات هرکلی ووایه. نو سمې سوسوي نن تاسو په تهذیب ریډیو کې اول ځل خپل علاقې بلکې زه خو به دا وایم چې تاسو پارلیماني لیډر یې نو مقصد تاسو आवाज د خیبر پختونخوا 1400 ضلعو ته او سابقه چې کوم اضلاع دي مومند باجوړ او اورګزی او بیا په خیبر کې نن ډیر زیات خلک زموږ خبرونه اوري. سو ویل غواړي سمې سوسوي تاسو ریډیو تهذیب ته نن راغلي. بالکل جزه ډیر خوشاله یم نن چې الحمدلله زمونږ پښتنو ته هغه علاقې ته چې کم ځای کې انټرنیټ سہولت نشته همدغه شانتي چې کم دی هلته دغه شانتي نور فیسیلیټیز نشته. نو هغه الحمدلله تاسو د تهذیب چې کم چینل دی دا چلوي او دا عوامو ته ولسو ته आवाज رسوي زمونږ چې مونږ چې کم دی د هر قسم خدمت لپاره خپل عوامو سره شانه بشانه ولاړیو خپل علاقې وطن خدمت کوو لګیایو ان شاء الله تعالی چې څنګه د ریډیو تهذیب خدمات دي دغه علاقو کې چې چرته نشته. ان شاء الله تعالی مون کوشش هم دا دی چې موږ اوس تهذیب چې کم د کم ریډیو تهذیب کم کار وکړو. زه راغوښتم زه په خپل د ځکه چې زموږ بیزی شیډول بیزی لایف وي نو نن ماته زه دا محسوس کوم چې په کار دی چې کم ځای کې چې کم د فیسیلیټیز نشته د انټرنیټ نشته یا هم دغه شانتي چې کم دي نور داسې تکلیف او مشکلات په لرې ځایونو کې هغې دپاره چې کم دی زه یو خپل پلان یا سټریټیجي جوړ کړم چې هغې ته ټول سهولتونه ورکړم. نو دا کریډټ هم ریډیو تهذیب ته ځي. جی ډېره مننه. اصل کې خو ستاسو چې کوم وایس دی اوس هم د تهذیب ریډیو نه د کرونا حوالې سره چلیږي او هغه مقصد دی چې کوم کې تاسو ماته پرون یو هغه دا خبره وکړه زی کفري دی زموږ د پښتو د موسیقي یو ډېر لوی سټار دی او هغه ماته وویل چې تاسو د ریډیو نه د بلاول یو پیغام چلیږي د کرونا حوالې سره او د بصیرت وي هغه مونږ ته راولېږه مونږ په نوخار کې مطلب د هغه چلو. نو بیا مونږ چې خپل منیجمنټ سره قدرمن اوریدونکو مشوره وکړله او هغوی ته مو چې د ریډیو تهذیب سیټ دی خو که هلته د بل ځای نه وچلیږي نو څنګه خو هغوی ویل چې یاره دا مونږ په ګاډو کې لګوو دا پیغامونه او چې خلک یې واوري نو هغې ته بیا دا مونږ ولګولو. احمدزی صاحب تاسو طرف ته به دا راشم انفارمیشن ډپارټمنټ د ریډیو د ترقۍ لپاره څه قدمونه پورته کوي؟ انفارمیشن ډپارټمنټ خو په دې وخت کې د ریډیو سټیشنز د لپاره ډېرې هلې ځلې شروع کړي دي. اوس په موجوده حالاتو کې زمونږ په 15 ایجنسو کې اف ام ریډیو سټیشنز قایمیږي. باجوړ کې کار شروع کړی دی, په رزمک کې کار شروع کړی دی, په کورما کې او په نارت وزیرستان په ساوث وزیرستان کې او مومندو کې هغه لګیا دي. ان شاء الله نږدې ده یو میاشت دوه کې به زمونږ هغه ریډیو سټیشنز هم اسټابلیش شي. دین علاوه په خیبر پختونخوا کې زمونږ په ابټاباد کې په ډی خان کې کوهاټ کې سوات کې پېښور کې او مختلف ځینو کې ریډیو سټیشنز اف ام ریډیو سټیشنز لګیا دي. د ګورنمنت او د خلکو په منځ کې یو برج یو کمیونیکیشنز جوړ کړی دی. د عوامو پیغام ګورنمنت ته رسي, د ګورنمنت پیغام خلکو ته رسي او د موجوده حالاتو باندې عوام هغې خبر ساتي. نو د ګورنمنت د طرف نه په دې باندې کار شروع دی او لګیا دی دا پوره صوبې ته به اکسټنډ کېږي ان شاء الله. انجینیر صاحب تاسو لکه څنګه د فاټې دپاره هغه هم پاتې شوي ایډوایزر هم پاتې شوي په 2008 نه 2013 دپاره تاسو په قبایلي علاقو کې ریډیو ته په کوم نظر ګورئ؟ ګوره جی په ټوله دنیا کې د ریډیو چې کوم امپورټنس دی نو هغه څوک هم ډینای کولی نه شي. هغه په بهر دنیا کې که موږ وګورو نو هلته ټوله میډیا چې ده هغه مین میډیا ده یا کوم میډیم دی چې خلک هغه یوز کوي نو هغه ریډیو دی. ریډیو داسې شی دی چې هغه تاسو کار کوي هم اورئ, تاسو ډرایوینګ کوي هم تاسو اورئ, که په کور کې زنانه روټۍ پخلی کوي عام اوري, که په پټو کې زمینداران ګوډ چار کوي هغه هم اوري. نو لږه د هغې امپورټنس زیات دی. سیکنډلی تاسو چې څنګه سپیسیفک خبره وکړه زموږ د کوم چې زمشده اضلاع دي یا زوړ فاټا ده هلته داسې ده چې چونکې غریزي علاقې دي بیا هلته انفراسټرکچر هغسې نشته څومره چې په نور کې پی کې کې دی یا په نور پاکستان کې دی. هلته انټرنیټ د ډېرو وجوهاتو وجې هغه انټرنیټ فیسیلیټیز نشته. بیا هغې نه علاوه هلته کیبل نیټورک نشته چې خلک ټي وي وګوري. صرف یو ټي وي دی سرکاري ټي وي چې هغه راځي. هغې نه علاوه نور چې کوم هغو ته انټرټینمنټ چینلز دي یا نیوز چینل هغه نه دي اویلیبل. سیټلایټ ټي ویز هر څوک لګولی نشي.
نو په دې حالاتو کې یو ریډیو پاتې شي چې هغه یو فل میډیم دی چې خلکو ته انفارمیشن هم ورسوي، خلکو ته انټرټینمنټ هم ورکي، خلکو ته او د خلکو د عوامو او د ګورنمنټ منځ کې برج هم جوړ شي. اوس تاسو دا کته شي چې کوم اف ام ریډیو کوم انقلاب پاکستان کې خاص کر راوستو، تاسو دلته ریډیو تهذیب مثال ووالو، دلته تاسو خبره وکې ا خبره د باجوړ بالکل زموږ د پاکستان او د افغانستان بارډر چې کوم دی الته مرسیږي. نو الته تاسو ډیرم چې مهنت وکړي نو هغه فیسیلیټیز تاسو اوور نایټ نشه رسولې. خامخا زموږ ملک مطلب یو داسې چې هغه ډیولپینګ ملک کې د ترقی هغه سینشته، نو موږ چې راو نو موږ وخت لګي ډیر. نو موږ سره آیا میډیم د ریډیو شته ولنه چې موږ ټول دا غینه فائدہ واخلو؟ نو د ریډیو اهمیت چې کوم دی هغه په یو ایج کې هغه سو کوم دا غین انکار هم نشي کولی، او بیا د فاټا د پاره او د کې پی کې چې کوم غریزي لګي هغه کې به د امپورټنس نورم زیات شي. جی بلاول سره تاسو را دا وایي چې ریډیو څنګه په خپل علاقې کې خلک تعلیم یافته کولی شي؟ بالکل جی، ریډیو چې کوم دی دا داسې کولی شي چې په علاقه کې یو خو نالج ورکي، انفارمیشن ورکي، ځکه چې دا واحد ریډیو دغه شی دی چې هلته که څه فیسیلیټیز نه وي نو دا خو هر چېرته چلیدی شي. نو دنه چې کوم دی د ملکي حوالې سره پته ولګي چې ملکي حوالې سره حالات څنګه روان دي، همدغه شانتې وسره د دې نه دا پته لګي چې هر یو قسم که هغه د نیوز چینلز وي هغې حوالې سره چې ملکي کم پوزیشن دی، پرایم منسټر څه وکړ، پریزیډنټ څه وکړ، همدغه شانتې چې کوم دی زموږ چې کوم منتخب ممبران دي هغو څه وکړ. وسره چې کوم دی که نه دنه دا انفارمیشن ورته میلاو شي چې یاره نن سبا په وخت کې د یوت دپاره د څه شي ضرورت ډېر زیات دی. هغه چې کوم دی که نه سټډي دی، ایجوکیشن دی، ایجوکیشن از مسټ. چې ایجوکیشن واخلي هغه خپل مستقبل فیصله خپله کوي چې خپل مستقبل خپله جوړوی شي. بیا هغې نه بعد چې کوم دی که نه انټرټینمنټ دپاره سپورټس اکټیویټي شول. سپورټس اکټیویټیز کې لکه فار ایگزامپل دا به وایم چې یاره کرکټ حوالې سره شول، یا بیسبال حوالې سره شول، یا فوټبال حوالې سره شول، یا همدغه شان ټیبل ټینس شو، یا همدغه شان د بیډمنټن ایسټرا څومره گیمز دي هغې حوالې سره پته ولګي چې نن سبا سټار څوک دی په سپورټس کې. هغه سپیسیفیکلی د هر یو هغه چې کوم دی که نه پته ولګي چې دا نن سبا وخت کې دا یو سټار دی په کرکټ کې، یا همدغه شانتې دا یو سټار په فوټبال کې دی، یا همدغه شانتې نور سپورټس اکټیویټیز کې. همدغه شانتې چې کوم دی که نه د هسټري دلته ریډیو کې لا خو هر قسم ملمانه راځي ماشاءالله، هر سړی خپل نالج چې کوم دی چې څومره نالج هغه شیر کوي خپل عوامو سره. نو هغه هسټري چې ځینو خلکو ته پته یا تکړې په هسټري کې د ملکي حوالې سره هسټري بیانه کړي، د دنیا حوالې سره هسټري بیانه کړي. بیا همدغه شانتې چې کوم دی داسې نورې ډېرې فایدې د ریډیو شته. همدغه شانتې خاص کر دا فایده هم ته میلاویدی شي چې هغه د انفارمیشن چې چاته میلاو شي هغه بیا خپل پلانینګ جوړ کړي. پلانینګ چې جوړ کړي هغې باندې مخکې چې کوم دی هغه کس مزل وکړي، نو الحمدلله هغه کس چې مزل وکړي هغه ته خپله کامیابي پته ولګي چې واقعي ما کامیابي نن څنګه چې زه ناست یم ریډیو تهذیب نه چې ما سره کوم انفارمیشنز دي دا د ما حلقې عوام، بیا همدغه شانتې چې کوم دی د قبایلي اسلام، همدغه شانتې خیبر پښتونخوا عوام پښتانه څومره دي دا د ما اواز واوري، نو ما اواز ولسو ته رسي. نو دنه مطلب دا چې انشاءالله تعالی تاسو چې څنګه په د معاشره کې ریډیو تهذیب رول ادا کوي نو دنه نورې ډېرې فایدې میلاویدی شي، او څنګه تاسو روانې نو امید دی چې انشاءالله تعالی دنه به تاسو چې کوم دی یو ښه زموږ د را روان نسل لپاره به یو ښه مستقبل ورکړی شي. د خپل حلقې ځوانانو ته د ریډیو تهذیب د لارې څه پیغام ورکول؟ زه دا میسج ورکول غواړم خپل ځوان کول ته چې ایجوکیشن از مسټ، جی چې خپل مستقبل جوړوي، تعلیم وکړي، روزګار ټیک ته ډزنټ میټر درې ټیمه یا دوه ټیمه په ځای یو ټیم خوراک وکړه، خو چې کم ایکسپنسز ته نورو سیزونو باندې کې ځوي چې تعلیم عادي وکړي، چې په تعلیم وکړي نو هغه خپل مستقبل جوړوي شي. نو زه خو دا میسج ورکول غواړم ځوان کول ته، ورسره دا هم ویل غواړم چې سپورټس اکټیویټیز کې چې کوم دي که نه هغه انټرسټ والي، چې سپورټس اکټیویټیز کې انټرسټ والي هغه د خپل هیلث به هم خیال ساتي، همدغه شانتې چې کوم دی هغه د خپل خاندان ورسره د خپل علاقې ورسره چې کوم دي که نه
د خپل د پښتنو نوم بروخانه کی صرف په نېشنل لیول باندې نه په انټرنیشنل لیول باندې څه شي پکار دي صرف هارد ورکینګ پکار دي نو زه خو خپل یوت سره هر وخت په هر قسم منډه ترنډه کې ولاړې ما په حلقه کې الحمدلله زه د فخر سره ویل شم چې پورا پاکستان کې داسې حلقه نشته چې کومه واحد مال کا چې هر وخت پکې سپورتس اکټیویټیز رواني او زه ورځم زه حوصله افزاین کوم او ورسره چې کوم دی فاینانشلی سپورټ هم کوم او دغه شانته چې کوم دی یو میسج ورکول غواړم چې یو کین ډو اټ یو هاف ټالنت and this is the time to bring changes. وختي زمانه زما یو ملګری تاسو کولو موست یره بلاول صاحب نه بيدا تاسو کې چې کوم سپورتس کې ما چې د اټلیټکس کې یې څنګه اټلیټکس کې ما چې دا کله په یو کلی تزي د خدمت د لپاره کله بل کلی د خدمت لپاره ټول ورځي منډي جوړوي دا اټلیټک لوغاړي دي ها احمدي صاحب سپي خامر کول غواړي د حکومت له طرفه دا چې کوم تاسو ټیک ته چې ګورنمنت ریډیو سټیشن کولو کړی دي کار کوي پرایویټ ریډیو ته تاسو په دغه سیمه کې په کم نظر ګورئ او سپي خامر کول غواړي پرایویټ ریډیو سټیشنز د لپاره ریډیو تهذیب د لپاره نور چې کوم پرایویټ ریډیو چینلز دي د هغې دپاره دا پیغام دی چې ټول ناول خبره دا ده چې مونږ خپل کلچر پروموټ کو جی جی کلچر زمونږ آیډنټیټي ده زمونږ شناخت دی نو مونږ خپل کلچر پروموټ کو د خپل ریډیو په ذریعه سره مونږ د عوامو کې هغه اویرنس پیدا کو د هغې سره د ایجوکیشن حوالې سره اویرنس پیدا کو د مختلف زمونږ یوت کې چې کوم انرژیز دي څنګه چې بلاول صاحب ویل زمونږ د یوت کې انرژیز دي هغه انرژیز هغه په صحیح ډایرکشن کې په صحیح سمت کې هغه چینلایز کول غواړي کله تر کومه پورې زمونږ یوت په صحیح ډایرکشن کې هغه انرژیز چینلایز شوي ني تر هغې پورې مونږ ترقي نشو کولی مختلف خلکو کې مختلف ټیلنټس دي چا کې به د لټریچر ټیلنټ وي چا کې به د ساينس ټیلنټ دی چا کې د سپورټس ټیلنټ دی نو هغه خپل سټرینث هغه کتل پکار دي او د هغې مطابق د هغې انرژیز چینلایز کول غواړي ریډیوز دپاره دا هم ضروري ده چې د ګورنمنټ یو سافټ چې کوم امیج دی د ګورنمنټ کوم ښه کارونه دي هغه هم خلکو ته یوازې دا نه چې یاره مونږه د چې کوم گیپس دي هغه خلکو ته کو د ګورنمنت چې کوم ښه کارونه دي هغه هم آیډنټیفای کو چې کوم گیپس دي هغه هم په دې طریقې سره په تهذیب په انداز کې په سیولایز انداز کې هغه مونږه ګورنمنت ته رسو چې په ګورنمنت په د ګورنمنت چې کوم واکداري دي په هغې باندې هغې بیا کار کوي ډیره مننه تاسو د درنو ملمنو چې تاسو دلته راغلو او زمونږ په اوریدونکو ته تاسو خو خسته خبرې ورسولې زه به تاسو دا وایم چې د ریډیو تهذیب شپږ ټیم نیوز بولټن دی هغه کې زمونږ د ضلع خیبر د باجوړ د مومن ریپورټرز وي او مونږ خلکو ته هم هغه سیزونه په ګوته کوو کم چې حکومت کم کار روان کړی دی دا خبره کې مکه چې ځنې زمونږ د میډیا ملګری د مچ په شان خوږ زیګ باندې کینی خو مونږ هغه ډیولپمنٹ د حکومت زموږ ام پی ای صاحبان چې کوم کار او زیار کوي هغه دنیا ته په ګوته کوو دا د چانه پټ نه دي تاسو ډیره مننه چې تاسو راغلو زموږ سره خبرې شریک کړې یو جهان مننه ډیره مننه تاسو ډیره مننه جی قدرمن اردوونکو دا زموږ درانه ملمانه زموږ نور ملمانی به هم دلته راځي ملمانه به راځي تاسو سره خبرې ترې کوي موږ سره اوسه سالګرم یو پوندا ورځ باندې د نن وکاله مخکې 25 سپتمبر 2013 باندې ریډیو تهذیب په وجود کې راغلی او الحمدلله ریډیو تهذیب اوس د وکالو شوی دی او دا چې کوم پرمختګ دی دا به دارنګ روان وي او تاسو په کنټریبیوشن او تاسو په مدد او تعاون به دغه ریډیو ان شاء الله تعالی ډیر زر زلمي کیږي زه په دې موقع خپل پارلماني لیډر او ممبر صوبایي اسمبلی الحاج بلاول افریدي ته هرکلی وایم ورسره زموږ د ویاړ زموږ فخر بختیار خټک صاحب دوی ته دلته په راتګ باندې هرکلی اوسېدونکي شي ورسره زموږ د ټولې پاکستان او بیا د ایشیا په توګه باندې یو منلی شوی صحافي امجد ملک صاحب څوک چې په سپورټس کې د ډېرې مودې نه او د نه علاوه اوس نن سبا دوی کسوټي اخبار ایډیټر دي دوی ته هم دلته په راتګ هرکلی ورتللی شي د دې نه علاوه ایډیشنل سیکریټري انفارمیشن جناب احمد زیب صاحب ته هم ډېر زیات موږ هرکلی شکریه ادا کوو چې دوی دلته راغله د چوټې ورځې زموږ سره ته تېره کړه د دې نه علاوه چې څومره ټول زما د ریډیو آرجیز دي میل فیمیل ټولو ته دلته په راتګ باندې زه هرکلی ورتللی شي وایم حقیقت دی چې نن زموږ لپاره ډېر فخر او ویاړ خبره ریډیو تهذیب په دغه سالګري موقع باندې خپل هغه لیجنډز ته ایوارډز ورکړي پورونه مې ورکوټیشن
پروګرام ترتیب شوی او سبا هم د خیره کې مسرت وکړي حال موږ وکولو خو لکه څنګه تاسو ته معلومه چې کرونا حالات چې ته موږ موقع نه ملاوي دا نو داسې لنډ تنګ ځای کې تاسو راټول کړي وو همدې وجې نه موږ دا چې کومه سل ویني په درو څلورو ورځو باندې پرېکړه درې څلورو ورځو کې داسې کېږي نو زه ډېر زیات خوشحال یم نن چې موږ سره ټول لیجنډز دلته ناست دي او بیا ما د سپورټس دنیا استاد امجد عزیز ملک صاحب چې موږ زده کړه کړې ده او د دې وجې نه موږ انټرنیشنل ټورز وکړل الحمدلله په سپورټس کې ډېر زیات خوشحال یم سره شفیق شاهد صاحب موږ چې کوم د کالج پروفیسر او هغه دلته موجود دي دا موږ لپاره ډېره فخر خبرې وي زه خپل د ټول پروډوسر صاحبانو چې څومره دي ما سره په ریډیو تهذیب کې ذاکر لطیف او بیا سره زموږ نیوز پروډوسر وقاص او چې کوم د پروګرام لپاره چیف ارګنایزر دی دم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ په کامیابو پروګرامونو کې دوی ډېر غټ رول دی ټول عاجز راغلي دي ډېره مننه د آرجز چې کوم موږ ایوارډ وینن ورکوو هغه تاسو ټول ته پته چې هغې لپاره موږ کوم میکانیزم جوړ کړی او کوم طریقې کار جوړ کړی او هغه ټولو ته هم پته چې کوم آرج خوري ډېره کړې وي نو هغه ته هغه سیله په کومه طریقې داسې تاسو منځ کې مقابله بختیار صاحب موږ مقابله نه کوو خپل آرج بس یو ټریبیوټ ورکوو چې محنت ډېر کړی وي ورته موږ هغه ایوارډ ورکوو نو نن موږ هغه ملګري د ایوارډ ورکوو سرټیفیکیټس دي موږ سرټیفیکیټس ورکوو د خپلو ملګریو ته نو زه بلاول صاحب ته خواست کوم چې راشي چې یو څو سرټیفیکیټس دلته موږ سره ملګرو لوي کې سرټیفیکیټس د ډېر وړتوب نه موږ یو اواز اورېدو په ریډیو باندې او بیا په تېره ټي وي باندې او موږ خواهش وکړو چې دوی سره خبرې څنګه وکړو اوس داسې وخت راغلو چې زه ته الحمدلله سټیشن منیجر یم دوی سره موږ په ریډیو کې کار کوي روبینه قریشي تاسو لاسونو په چپو एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे कांधों पर मज़ीद रेडियो तहज़ीब जिम्मेदारी डाल रहा है कि मैं और अहसन तरीके से रेडियो तहज़ीब के लिए अपनी खिदमत पेश कर सकूं और मैं इसके लिए भी सारी इंतज़ामिया की और रेडियो तहज़ीब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी मौजूदगी को और मेरे काम को माना रजिस्टर्ड किया। उसका ये सबूत है कि इन्होंने मुझे रिकग्निशन दिया है। थैंक यू वेरी मच। اوس راوړم د زموږ سره ډېرې مودې نه کار کوي نادیه خالد چې راشي او خپل سرټیفیکیټ زموږ د مشر مېلمانه واخلي نادیه خالد ماشاءالله حسنین مور ده حسنین خو تاسو ګورئ چې څومره قابل دی همدا وجه ده چې هغوی د خپل بچي داسې نشونما کړې ده چې دا د اوس د پاکستان د ټولو نه کم ترین آرج جوړ شوی دی یو سرټیفیکیټ لپاره اوس هغه ماشوم راغواړم چې څوک د ریډیو تهذیب ښکلا ده بلکې د موږ ټول پاکستان ښکلا محمد حسنین Thank you, Bilal Saib. Also, the result of the team. Ahmad Saib said the house which are used to certificates deal with. یو داسې کارکوونکی راوړم چې ماشاءالله ګوډ میډلیسټ دی یو قابل کس دی او په مختلفو اوازونو کې انشاءالله تعالی تاسو ته یو وړوکی شان پرفارمنس هم کوي راوړم واثق بالله قابل سره الحمدلله الله تعالی ډېر ټیلنټ ورکړی دی مختصر زه یم چې د خپل اسفندیار ولي په اواز کې تاسو داسې شکریه ادا کړئ जी जी साल गिरे बारक खबर सरों के मलगरी लेकिन टीम सही है सर ठीक है اختیار خټک سے عمر غل زموږ استاد دی او د ډیر وخت نه مونږ یو ځای چې یو نه د شاګردي کو د خیر سره نو اسفندیار ولی سه لمانځه په خوده قسم چې ما ته پته ده لمانځه یو کس تاسو کوی ځکه د ریډیو تهذیب شاګرد ده لمانځه د ریډیو تهذیب شاګرد ده سوی ما شاګرد ده و ما شاګرد ده نمای کا کیک کٹ کے چور سے میں پا فضل رحمان صاحب اچھا جی پرائم منسٹر عمران خان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ریڈیو تہذیب کے جتنے بھی مینجمنٹ ہیں اور بلاول صاحب آئے ہیں بختیار خٹک صاحب آئے ہیں تو ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سیف الاسلام صاحب اور ایاز رضا صاحب اور اس کے ساتھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ آج آپ یہاں پہ آئے
इंशाल्लाह आपने घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है। आप सब यहाँ पे केक खा के जाइएगा, क्योंकि वो हमने टर्की से मंगवाया। सही है। मेरे पापा कहते हैं कि बेटा, अगर कराची में पानी आता है तो उसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसके हवाले से मैं आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि इस हवाले से क्या बोलता है उर्दू में, बारिश आता है, काम करेगा। थैंक यू सर। अच्छा जी, जमूंगा फजल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फज़्ल व करम से मुझे हलवा बहुत पसंद है, और जगह पे हलवा होते हैं वहाँ पे हमारे लोग जाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए और रेडियो तहज़ीब के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर इन चार्ज लतिफुल्लाह साहब ता खास चिराशी और मजीद से नकल सर्टिफिकेट वाकई लतिफुल्लाह साहब ने जात खिदमत की पाकिस्तान टेलीविजन में शीशा बांधी देता सुवीनो और रेडियो तहज़ीब मुख्तलिफ प्रोग्रामों की प्रोड्यूस की उमराजी आयशा यूसुफज़ई तखास चिराशी और युखल सर्टिफिकेट मजीद से नवाब आयशा पेशावर यूनिवर्सिटी ने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की मास्टर की माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह दरनी दुई यंग एनर्जेटिक साथी दुई ढेर ज़्यादा खिदमत की और रेडियो तहज़ीब दा दुई दा खिदमत मनी उन्होंने दुई ता अवार्ड विन की ढेर ढेर दी मुबारक ढेर ढेर मुबारक मास्टर के दी उम्र नशिंग शुरू कर बोले आप यूट्यूब वाली जी तो संदर्भ रहता है रानी 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 ना तो मुझे नहीं बैठे थे चाहता उसमें रावण बना हस्ती चतुर पाकिस्तान पे नाज की फख्र पे के इस्तासु धुंध इस्तेमाल के अमजद अजीज मलक आप जी दिस मलिक सेव them the best performance to come award दे सेव नो मुस्लिमी दा डेरा घटा खबर हुई कि देर वक्त यूशुअल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया की पे फख्र हो यार को उसरा वाडू जाकिरुल्लाह से जमो न्यूज़ प्रोड्यूसर चागा खपल अवार्ड अमजद मलिक सेबना थैंक यू सर डेर मना मख्तार खटक से तकवास से चाम राशि मुझसे भी दो अवार्ड्स तकसीम की वता सुलेमान से तकवास से चिराशी ओपल शील्ड की
ډېره مننه ټینک فیصل رحمان صاحب ته خواست کوم چې راشي او ما له خپلو مبارکو رسمونو یو اورډر راکړي. وقتی وصول کی دا یو میل تصویر هم جوړ شي موږ ټول ګلونه مېلمانه پته کې کیمرامین ته خواست چې لږ فریم وایډ کړي. کیک راوړو طریقې یې راوړو چې خراب نشي کېږي. یو دې سیټ وځي شاته یو هغه سیټ یو دې سیټ اسنه نه تم راځي لا क्लिपिंग ओके यार क्लिपिंग चाड़ा चाड़ा सपोर्ट लासनो ने मंदिर से نور عزتونه مخامخ لګو ګورئ خو غره پر چې څنګه دې به وګورم پکچر ډېر زبردست ډېر برېښنا افغان کم خواته بیا क्लिपिंग وګورئ मार्कर रावा मार्कर सर मार्कर डिस्पोजेबल पैटर्न पेन रावड़ा जो खाएगा वो साफ कर देगा मार्कर नौशाद डिस्पोजेबल पैटर्न कैमरामैन तमा दे फराशी सईद से शो सईद सईद
راځي دریاب تاسو راځي دریاب دا کېږي چې ګوره څوک هم پاتې نشي ښه څوک هم پاتې نشي استرامان صاحب لا مې کړه رومان دنه وایشه اول